السلام علیکم ملګرو. یو طرف ته انډیا بار بار دا خبره کوي چې موږ به چیمپئن ټرافئی ته پاکستان ته نوځو، بل طرف ته د افغانستان کرکټ فین هم غواړي چې د افغانستان ټیم پاکستان ته لاړ نشي. پاکستان کې امن نشته، هغوی غواړي چې د پاکستان نه چیمپئن ټرافي ختمه شي، څنګه چې انډیا کرکټ فین د انډیا میډیا غواړي. نو دې حوالې سره د پاکستان کرکټ بورډ منیجمنټ چې کوم دی یو اهم سټیټمنټ جاری کړی دی. د هغوی هم صبر تمام نشو او اخر یو کرارہ سټیټمنټ جاری کړی چې په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو. بل انډیا به پاکستان ته راځي کنه، په دې حوالې سره هم یو تفصیلا خبر راغلی دی. د انډیا چې کوم سپورټس منسټر دی راجیو شکلا، هغه د دې ټولې خبرې مسترد کړي دي کومې چې په انډیا میډیا باندې چلی. هغه ویلي د انډیا میډیا چې دا کومې خبرې کوي دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی. پاکستان ته چیمپئن ټرافئی د تلل د انډیا د حکومت او د انډیا د بورډ او د آی سی سی خبره ده. میډیا ته هیڅ قسم معلومات نشته. میډیا چې څومره هم سنسني پیلاوي دا صرف د ویوز دپاره، د ویډیوز وایرل کولو دپاره یو سنسني پیلاوي، نور دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته. د انډیا سپورټس منسټر چې کوم دی راجیو شکلا، هغه دا بیان جاری کړی دی. خو اوس د پاکستان کرکټ بورډ د طرفې کوم بیان جاری شوی په هغې باندې خبره کوو. د پاکستان کرکټ بورډ منیجمنټ چې کوم دی هغوی ویلي دي چې موږ په کروڑونه روپۍ خرچ کوو چې خپل سټیډیم رینوویټ کړو، خپل سټیډیم اپګریډ کړو د چیمپئن ټرافۍ دپاره، او موږ به هیڅ کله هم دا برداشت نه کوو، او موږ به هیڅ کله هم دا خبره برداشت نه کوو یا هیڅ کله هم دا پلان کامیاب نه کوو چې چیمپئن ټرافي به موږ د پاکستان نه بهر پرېږدو. چیمپئن ټرافئی هوسټینګ پاکستان سره دی. د آی سی سی د طرفې پاکستان ته آلریډي فنډز ایشو شوي دي د چیمپئن ټرافئی دپاره. چیمپئن ټرافئی کمپلیټ تیاریانې روانې دي. دا څومره هم خبرونه گردش کوي چې انډیا به نه ځي، افغانستان به نه ځي، دا ټول فیک خبرونه دي. دې کې هیڅ قسم ریالټي نشته دی. دا د آی سی سی فیصله ده چې چیمپئن ټرافي پاکستان ته ورکړې ده. اوس چیمپئن ټرافي په پاکستان کې دا ټیمان پاکستان ته نه راځي، لوبډلې پاکستان ته نه راځي، دا هم د آی سی سی کار دی. کومه لوبډله نه راځي د هغوی په ځای به بل ټیم آی سی سی ان کوي. اته لوبډلې به برابروي چیمپئن ټرافۍ دپاره. که انډیا ته نه راځي، انډیا په ځای به سریلنکا ان کېږي. که افغانستان نه راځي، افغانستان په ځای به سریلنکا ان کېږي. افغانستان خو راځي، هغوی خو هېڅ قسم داسې سټیټمنټ د افغانستان د بورډ د طرفې یا د میډیا د هغوی چې مین سټریم کومه میډیا د هغوی د طرفې داسې بیانات نه دي راغلي. که بیانات راځي هغه هم په سوشل میډیا باندې زما او ستا غوندې خلک راپاسوي، دا بیان جاری کوي چې افغانستان به نه ځي یا د پاکستان د چیمپئن ټرافي ختمه کړلی شي، چونکې دا د آی سی سی فیصله دا د ما او د ستا په خوله باندې نه کېږي جي. نو انډیا به هم راځي پاکستان ته، هغوی لا داسې نه ده کړې کمپلیټ دا خبرې، مطلب هغوی لا شور خبره نه ده کړې چې یا موږ درځو یا نه درځو، نه دا ویلي چې درځو، نه دا ویلي چې نه درځو. خو مطلب راځي به خامخا، ځکه د آی سی سی ایونټ دی او د آی سی سی ایونټ نه، د آی سی سی ټورنامنټ نه چې کومه لوبډله بایکاټ کوي، کومه لوبډله وایي چې زه د آی سی سی د لوبډله د آی سی سی د ټورنامنټ نه کومه، نو یو خو هغوی باندې یو کال بندیز لګي د انټرنیشنل کرکټ، او بل په هغوی باندې باري جرمانه لګي. نو جرمانه انډیا دپاره جمع کول څه ګرانه خبره نه ده، خو یو کال بندیز چې کوم دی په انټرنیشنل کرکټ کې په هغوی باندې به لګي، نو هغه بیا هغوی نشي برداشت کولی جي. نو دا خبرونه وو، دا هېڅ قسم دا څومره هم تاسو خبرونه ګورئ فلانې ټیم نه راځي او فلانې ټیم انکار کړی، دا ټول هسې ګپ شپ دی. راځي به هر ټیم اته واړه لوبډلې به راځي. آی سی سی فیصله ده، آی سی سی فیصله به دا ټولې لوبډلې دا ټول بورډونه مني جي. دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.